ژوڼیو خطر دی اکبر د جنگ ملیا تړینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا اول جګړې ته حسین جان خوښ کو خیالي زوی اکبر جان خوښ کو خیالي زوی اکبر جان اول جګړې ته حسین جان خوښ کو خیالي زوی اکبر جان خوښ کو خیالي زوی اکبر جان سوره زوړوار دی تورونې زو ته جوړوینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا خروغ جوړ کو جنگ وسلې کې په مینې چاپ سپینې کلې کې په مینې چاپ سپینې کلې کې خروغ جوړ کو جنگ وسلې کې په مینې چاپ سپینې کلې کې په مینې چاپ سپینې کلې کې ویګي کې دلبار دی ته جنگ رخصت د ویر کوینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا आवाज وکوخی مگا کے د کربلا غمو صحرا کے د کربلا غمو صحرا کے आवाज وکوخی مگا کے د کربلا غمو صحرا کے د کربلا غمو صحرا کے جوړ شوه محشر دے بیبیان کیړوی لاړی دینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا بیبیانو جوړ کوی دوا صفونا ترندوی و کفر یدونا ترندوی و کفر یدونا بیبیانو جوړ کوی دوا صفونا ترندوی و کفر یدونا ترندوی و کفر یدونا غمو منظر دے سپینی کلی تی چفوینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا حسین فریاد کو اکبر جانا سو قدم واخلم جنانا سو قدم واخلم جنانا حسین فریاد کو اکبر جانا سو قدم واخلم جنانا سو قدم واخلم جنانا ورستای دیدار دے بیا بد چی تلټوینا غم و سهار دی بیلتون د جامې ړنګه وینا مازدیګر لاسونه کېږدوي سپین مخ نیوه غږ د واکې روشه خوږ په نوښتي شوم څه ظلیم ده جوړوي ننګې چوک نه وي ته به یایې څه ویاره په خیالي شوم زبرس کې علمدور ځای راغلی وړې لورې وشوه زه خو بېسکي شوم ورور زنګویه د ظالم سره ونیولي مازدیګر به غږ کوي بې مجهولي شوم اباس کوشي زه یې چوک چوک نشان راوړم ته به یایې وشوه مرګ پوره راضي شوم شام لښکرو ته د بیله پاتې کېږي
دوی خبرو ته زخمی زه په زړګي شوم سیدر ابن رحم وکوی تا ذکیر دے چوک مناوی کل خورو کی بندی شوام یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنا لقتل حسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ایوا مینا ایوا جذبہ ایوا ولولا بیائی چوپنا میں دا اخ میڑنی پنا میں چا آغای دا وڑی وری رائے اخ کلی مشکنا اخ پل لسنا کرو اخ مجلس ترغلی ہوئے ای وفا مجلس تا پیغمبر اسلام فرمائش کبھی شہادت دو حسین ایوا ولولا دے ایوا جذبہ دے یو جوش دے ایوا منہ دے یو عشق دے یا رسول اللہ چیتے بیا مندو پیغمبر یہی فی قلوب المؤمنین دا عشق دا ولولا دا محبت دا جذبہ کلٹوئے مومنون زڑو کی ولٹوئے مؤمن دے دا علی منون دے دا حیدری قرار ولایت مدار دے اگو زڑو کی دا غمین ولٹوئے چورا پورے لا تبردو ابدا دا منہ ختم کی گی نا دا جذبہ ختم کی گی نا دا ولولا ختم کی گی نا قیامات تا پوری بوی قیامات نباد بوی بہشتی بوی سو پورے دو خدای خدای دے دا علی و آل علی ذکر بزندہ ہوئی دا علی و آل علی سن 61 ہجرین ابتدا شوی دے دا ذکر موتاتا امانات حوالا شوی دے دا جلوس موتاتا امانات حوالا شوی دے ما بتا بدا دغ جلوس حفاظت کو ما بتا دغ جلوس کی سرطوری پر خمونڈی سو کسار مبایشی مشکل نلری که خونی موسیزی مشکل نلری سو پوری زمانی تا چختان ندر غلے وورا پوری بسرطوری پر خمونڈی حسین حسین کا گناہ کو خالق اعتراض کبھی شیعہ جلسون ویلے کوئے شیعہ زنزیرون ویلے ویوئے خوچی تکینوی دوارا کوتا المنزوے کوئی حسین دے ہدیہ کوئی چی تکینوی دویدری عید قرآن تلاوات کوئی حسین دے ہدیہ کوئی زدق مسلمان بختنہ کام
زدب نام نهاد مسلمان تے آیا 14-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए द खर्च के हाज तलौड़े हाजी तो जोड़ेगे ए हाज अरकानों के सफाऊ मरवे मानजा वो मंडी कवे संगी लग दो एक ही नवा दरे दे परवरदिगार डेर वरिया न रगलयों परवरदिगार डेर स्तलयों दई मंडू पुदोय कद काबी दीवाल ता तकियावल गोम द्वादरी आयतुल वयम इब्राहिम पैगंबर ते हिदिया को द्वादरी रकोता अलमुंज वकम हजार बीबी ते हिदिया को परवरदिगार ख्वाखा बुदशी परवरदिगार तरफ लगा कीगी अखपल फिक्र अखपल जमीर अखपल नजरिया अखपल जी की वसता इमाम कोर त चुरोशी दागा मंडी बुखो मखो कभी वेली कचेरी मंडी दोवाना की द्वादरी कोला बात पात न लगेगी सफो मरवे मांजा तशियो ओ खालको तो सुतद हजरत अब्बास कसामी कचेरी इमाम जुलूस लियारी तनरुवतो कचेरी इमाम जुलूस बाजार तनरुवतो कचेरी मो जिंजर जनी वनका कचेरी मो सनी जनी वनका बिया दुनिया तज संगी वखयम तो हुसैन चुग दे वो यजीद चुग दे जुलूस दो दिशिया पहचान दे अज़दरी दो दिशिया पहचान दे जिंजर जनी दो दिशिया पहचान दे कदम ब कदम बोंदे सुन्नत हुसैन दा द मुअमिन यो इश्क दे वा वलवला दे दा बकीवी दा सताशी दा क़यामत पूरी वी रिवायात थी चकला क़यामत उरी जशी मोमिनान ब जन्नत परवरदिगार हुकुम वकी मोमिनान अटोल जन्नत तलोड़ शोय मोमिनान बंदसी की ने लका संगी तोसी नोसी होय मलाइके ब हैरान शे परवरदिगारा मोमिनान खुद जन्नत नसी दो वेले नसी वेला मलाइको लगा पख्तना वना वकोय गाग बुवा के मोमिनान वेले के नस्तोय जन्नत वेले नसोय अटोल मोमिनान ब एक सदा गाग वके आ मलाइको चोपरे में बीबीस भाई हुसैन लिदलन ने ओरा पूरे जन्नत नसोय मोमिना हुसैन सर दे मो हुसैन सर जिंदगी दे मो हुसैन जान कुर्बान दे मो हुसैन अकबल जिंदगी कुर्बान दे ए हुसैन वाजी न खो इमाम महास कमियाब दे ए हुसैन वाजी न खो इमाम नजरिया पोते दे ए हुसैन वाजी न खो इमाम मुरचा पोते दे ए हुसैन वाजी न खो इमाम जमका पोते दे वेले अकबल जमाने यजीद मुकबिल की वदरे दो ननी मोता अज़दे दर्स रे करे दे कचीरी दे यजीद फसे होने के जालिम होने के जमाने की पहुंची दो आदमोशिया हो बेदसी पहुंची गए लेकिन हुसैन इब्ने अली की ओम करे दे हुसैन मौत इतिहाद रखड़े दे हुसैन मौत बहादुरी रखड़ी दे कसम को खुदा दे एवा अली नारा तो से बच्चों भाई हुए ए तो से बच्चे तस्वूर भी वो कसम को खुदा दे दुनिया एक डंबंग न डेरा बुलंद दे सिर्फ एक ही वादा अली नारा ओ खाल को ज़ियाउल हक ज़माने के दा जुमला लगा ज़हन ता सोचो ज़ियाउल हक ज़माने के फौज न दा अली न रावता अली न रान लगेगी ए वरे ज़बान दे ज़ियाउल हक दा अहले सुन्नत उलमा रगवंड को दा अहले तशय्यो उलमा रगवंड को ऐलान वको जब पाकिस्तान के निज़ाम इस्लामी रोवाला खो निज़ाम इस्लामी के वो फ़कत रसूलुल्लाह दा अली इब्न अबी तालिब जिक्र बनवी तवज्जो दशा मौसरा हर शाय बुवी अलमुंज बुवी रोजा बुवी ज़कात बुवी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बुवी खुदा अली वलीउल्लाह विलायत इकरार बनवी 26 उलमा दे अहले सुन्नत खामोश दी
څلور علما د اهل تشیع خاموش دی ویلي که څه وایي کرسۍ خرپېږي که څه وایي تنخوا خرپېږي مشکلات جوړېږي یو خنسما دی چای دی چوي خلکو ته اهل سنت دی حدیب حسین د نمیږي ایوی شریفی مورزوای دی خلکو ته د چای چوي هر چاته یې چای واچولې اهل سنت ته یې پیالې ډاکې کې اهل تشیع ته یې پیالې ډاکې کې کله یې ضیاءالحق ته چای چولې چایو کې پتې نه وي غږ یې ورباندې وکړو دا څنګه چای دی دې ته څنګه چای وایم څه دې کې پتې نشته خان سماد وتی عجیب انسان دی دې ته څنګه اسلام ویلی شي څه علي ابن ابي طالب ورکې نه وي علی میزان دے علی ایمان دے علی د ایمان حصہ دے علی د خدای حجت دے علی د پیغمبر جانشین دے علی د حسنین و بابا دے علی فاتح خیبر دے قسم په خدای دے لکه څنګه علی میړنای دے اندی شان سره د علی میړنای زوی عباس میړنای دے خپل زمانه کې باب الحوائج و ډیره ښکلې جمله ده مکې بام نه ویلاړ ده ایوه جمله عباس ویلی ده چې قریش غلط فهمه کې پریوتلی و چې هغوی پیغمبر قتلولو تاسې غلط فهمه کې پریوتلی وئ چې نن مکې کې د حسین یارانو نه چارې ګډ ناستې وئ تاسو ته پته نشته قریشو غلطی کړې وه ویلې زمانه کې علي ابن ابي طالب موجود وو مکې ته راغلي خلکو احرام نه لاندې تورو نیولو خلکو قسم خپل بابا باندې دی لکه څنګه خپل زمانه کې رسول زمانه کې علي ابن ابي طالب موجود وو تاسو ته پته نشته د علي زوی حسین سره میړنی عباس موجود دی اچا مجال نشته چې هغه مو مخې ته راشي اچا مجال نشته کچېرې مشیت الهي خو وای ډېره عظیمه جمله عباس ویلې ده کچېرې مشیت الهي خو وای کچېرې خپل اکا طرف اجازات خو وای تاسو باندې به ما داسې حمله کوله لکه یو باز د مرغیو سیل باندې حمله کوي تاسو به ما مکې نه تتر بیتر کړی وای تاسو به ما مکې نه اوسې خستی وای زه حیران یم دغځې ته عباس د کربلا کې د بیا ویلي دوره صبر وکړو ما ته چا خواهش کړی دی خفه کېږو به نه زه به مصایب یو بل ځای کې کوم چونکې که نن ورېځې ونه شي بیا یې ورېځه نشته دی کربلا دا د عشق میدان دی دغ عشق میدان ته کربلا ته مختلفو فکر ولا خلق راغلو وهاب راغلو زهیر راغلو غور راغلو رویائی حسین خمون یو جوان رووتو ډېر موفي غوړم باد شروع شوی دی اخیری متام دی بس دی یو صلوات مولا باندې واسطه څه وکړو بس دی بس دی دوستان عزیز صرف څو جملې مصیبو ته وګرته واچوه نورم په مولا سپارلی کربلا کې کوم شهید څه کله خیمو نه رخصتېدی هغه یو شان سره رخصتي وه خو څه کله میړنی خیمو نه رخصتېدو رخصتي عجیبه وه څنګه عجیبه وه کوم شهید څه کله خیمو نه رخصتېدی بیبیانې به خیمو کې ناستې وې کوم شهید څه کله خیمو نه رخصتېدی وړه سکینه به مور رباب سره ناسته وه خو څه کله عباس خیمو نه رخصتېدو حسین غږ وکړو د خیمو بیبیانو ټوله خیمو نه بهر وروځوئ
اټولې بیبیانې خیمو نه بهر روتې خپل استاد نه مو اورېدلي دي خیمو مخ ته یې یو سپین چادر وغوړولو حسین غږ وکړو د خیمو بیبیانو زیورونه ټوله خلاص کړو وشه هر یوه بیبي رتله زیوار یې خلصولو په نکام یې زیوار خلصولو هر بیبي رتله ګشورې به خلصولې مولا د سترګې غړوي دوې بیبیانې داسې دي چې زیورونه یې خلاص نه کړو زه ډېره معافي غواړم هغه چوک وي یوه ربا بیبي وه یوه وړه سکینه وه چې ګشورونه یې زړه نه کېدو وړې بیبي ګشورې خلاصې نه کړې ربا بیبي ګشورې خلاصې نه کړې حسین ورته وویله ما وړې لورې ټیک دی ګشورې ما خلصوه خو کله سم مزدګار باندې ظالم درته ودرېدو بیا به عباس ته غږونه نه کوي السلام علی الحسین دوستانو عباس کله خیمو نه ووتلو د علي زوی دی ډېره تیزه حمله یې وکړه ډېر ظالمان یې واصل جهنم کو 4,000 کسانو فرات باندې قبضه لګولې وه ټولو فرات پرېږدولو د علي زوی راغللو ټولو فرات پرېږدولو تاریخ جملې دی عباس فرات ته ګډ شو واسې سینې پورې اوبو کې ولاړ دی د عباس لسونه د اوبو ته رسېږي عباس لسونه اوبو نه ډک کړلو امڅامۍ د وړې سکینه شنډې یاد شوې غږ یې وکړو عباس دا خو وفا نه دی څه سکینه تږي دی ته اوبو وچېږي ډېرې بیړې سره یې مشک ډاک و ډېره معافي غواړم بس د دوې جملې مسایل کوم بس به تمام دی کله خیمو طرف ته واپس روان شو مشکونه یې ډاک کړي دي خیر دی که ابو شهید شي عیب نه لرې خو وړې سکینه ته مشک ورسوي زه ډېره معافي غواړم یایي چې کله عباس فرات نه راوختلو 4 طرفه عباس باندې حمله شوه تاریخ جملې دي عباس د همت کوي خو څه کله مشک ولګېدو عباس غږ وکړو پروردګاره وشه عباس خیمو ته زنده ما ورسوي سکینه خور خوبونه ورو ورو زده که برخه منډې لږ مزلونه ورو ورو زده که سکینه خور خوبونه ورو ورو زده که برخه منډې لږ مزلونه ورو ورو زده که دا څه شي جوړوي ټیټ ماستیګار وي یتیمانو پر سرونه ورو ورو زده که مخنی ویني ګشواري چوبدن نخوي یا مظلومانو پر یادونه ورو ورو زده که کله غویږي کې ابوس کله اکبر فقیرانو لباسونه ورو ورو زده که کله غویږي کې ابوس کله اکبر فقیرانو لباسونه ورو ورو زده که غیږي ورور نه کیف کې خور څنګه بدلا شي سکینه دا کلزونه ورو ورو زده که غیږي ورور نه کیف کې خور څنګه بدلا شي سکینه دا غرضونه ورو ورو زده که مخنی ویني لوري شومې غریبان وي سکینه ډېر ارمانونه ورو ورو زده که
مخنی ویني لوري شومي غریبان وي سکینه ډېر ارمانونه ورو ورو زده کا سپین لاسونه د تړي اکبر بنوي سکینه سوي غږونه ورو ورو زده کا سپین لاسونه د تړي اکبر بنوي سکینه سوي غږونه ورو ورو زده کا ظالم د بلاوي مخ په جنازې نه وړه مخني ګزارونه ورو ورو زده کا ظالم د بلاوي مخ جنازې نه وړه مخني ګزارونه ورو ورو زده کا وړه خط سے اور لمبی ګټ مخوم وی لا خوتن دین صبرونه ورو ورو زده کا وړې سالې خورې خپله چولورې سکینه څو ګریوانونه ورو ورو زده کا وړې سالې خورې خپله چولورې سکینه څو ګریوانونه ورو ورو زده کا وړې سارنې خورې خپله چولورې سکینه څو ګریوانونه ورو ورو زده کا خوږ لاسو کې زلوانې څنګه چواشي د قیدیانو د سرونه ورو ورو زده کا خوږ لاسو کې زلوانې څنګه چواشي د قیدیانو د سرونه ورو ورو زده کا سیدر ابن رحم وکړ حسین پاره لږ د مینې د حرفونه ورو ورو زده کا یا حسین کمیټې والا امام بارګاه ذاکرین علماو کمیټې طرفه ټولو شکریا ادا کوو کمیټې طرفه د یو پیغام دی هغه خلکه په راول نه دي په کار چې هغوی دغه جلوس ابتدا کړی دی هغه کې خاص کر مهدي بابو دی اجمل اجي دی صادق اغا دی و دې کې موږ سره څومره تعاون دی لیزای څومره مشران دي دلته ځنه موږ سره موجود دي ځنه نه دي موجود دوی موږ سره زیات تعاون کړی دی ورسره ولس کې ډېرو کسانو موږ سره مرسته کړې دی دا چې کوم جلوس دی د سټیج نه صرف یو پیغام ورکوو چې دغه بني زمانه امام دی دغه جلوس په خلاف که څوک ځنه خبره کوي یا ذاتیاتو سره منسوب کوي یا بل خلته آیت الله شهید باقر صدر علما یې دلته تشریف فرما دي هغه فرمایش کوي چې کربلا ټولو نه دردناک و عبرتناک پهلو دا یو دی چې کله شریکة الحسین بیبي زینب سلام الله علیها امام حسین جنازې ته راغلله هغې چې کله دردناک بین شروع کړلو شور شروع کړو ژړا شروع کړله بیبي ژړا سره عمر سعد و هغه لښکر ټول په ژړا شولو نه شهید آیت الله باقر صدر یایي چې آیا ایمو ژړا عمر سعد و هغه لښکر ولا ژړا نشي هغه یو طرف ته ظلم کولو بل طرف ته ژړا کوله یزید و اهل یزید و پیروان یزید چې کومه بدي وه یغوی حسین بدن سره بدی نه وه یغوی حسین هدف سره بدی وه حسین نظریاتو سره بدی وه حسین هدف چه و حسین هدف داو حسین نظریه داوه چې دین شریعت محمدی سربلند وي مؤمنینو منځه اتفاق وي اتحاد وي وحدت وي انصاف وي عدل وي مو دلته ډیره ژړا کوو ډیره سنځنې کوو خدای سره قبوله شه خو که ایمو نظریات اهل یزید سره ملویږي آیا چیرې ایمو ژړا بیا د عمر سعد و هغه لښکر ژړا نشي
نو موږ قوم کمیټې د پوره دلته ټولو خلکو ته د خوښ کوو قوم کمیټې او مشران ملایکې نه دي فرشتې نه دي لکه هغه صاحب ډېر ښه طرف ته اشاره وکړه مونږ غلطۍ کېږي غلطۍ د کېږي خو ایمو محاذ څه کوم دی هغه مهم دی مقصد مو څه کوم دی هغه واضح دی مونږ قوم نه دا مرسته غواړو دغه مقصد کې د هدف کې ٹھیک دی ته خپل ذهن سره یو سوچ لرې کمیټې تنقید ته همیشه تابعداره دی مثبت تنقید کمیټې کې غلطي ده په کار ته علل اعلان تنقید وکړي خو که د تنقید نه شر نه جوړیږي که تو مقصد اصلاح وي او مو همیشه د پاره خوشامدید یو خاص کر جوانانو ته څه په کار دی را شوي کمیټې ته را شوي کمیټې ایسا جوړه شوي د 40 کسان دي څلور نیمو کالونه لګیا دي مو بار بار وینا کوو یو هم مقصد پاره ته دکان سره کینی جامې کې کینی سندلی ته کینی تو کوم قوم درد لري په کار د تراشي کمیټې سره شیر کې نه هغه صاحب اشاره وکړه چې مو محاذ کیو مو حالت جنگ کیو په کار دی چې تاسو مرسته وکوي او یو هم مقصد پورا یو وحدت پورا مشرانو سره ماتمین جمانو سره مرکزی منبرگاه حکومت دي هغه سره او کمیټې سره مرسته وکوي و مالینا الا البلاغ بسم الله الرحمن الرحیم جناب ما گرانو علماء و ذکرانو دماد قوم مشرانو زبانانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ټولنا اول ز د ابتدا د خپل خبرو دا یو شعر نه کوم سلکیئی سے اس قدر رویا میں سن کر دستان کربلا میں تو ہندو ہی رہا آنکھ حسینی ہو گئی اور دا خپل ځای کې خالق ذوالجلال دامونی چې کوم رحم کړی دی خدایان دا رحمونی برقرار وساتلی کا علما ناست دي او دوی په مخ موته ځنه خبرو کوونه زه لږه ښه نه ګڼم زه صرف د خپل قوم په باره کې داسې یو څو خبرو طرف ته د خپل قوم مبذول کوم اول خبره ده چې زه به داسې وایم چې د ځای قوم خدای ارچو ته هر قوم ته داسې مشران ویر کا لکه ځای ته ویر کړي دي بیا خدای انداسې ځوانان هر قوم ته ویر کا لکه ځای ته ویر کړي دي کچېرې مشر کوم ځای کې کشر نگاہ کړی دی الحمدلله او زه په دغې خبرې فخر کوم هغایان ناست دي دوی خو خیر کوم ځای والا خو زیاتره یې دلته مشران خو ناست دي اوسه پورې وښیي چې مشر هغه ته مخ ته راغلی وي او بیا مشره که چېرې و کشر ورته څه ویلي دي نو مشر ورته خوش آمدید ویلي دی دا یوه خبره دینه هټ کر الحمدلله ایمو قوم کې دهشتګردي نشته لزایو قوم کې نه دهشتګرد ورکې شته نه بل څوک ورکې شته لزایو قوم الحمدلله اتفاق و اتحاد کې دی زه به یوه کیسه داسې وکړم ایمو که دا مجینې خدای ډېر رحم وکړي هغه نن هغه کې نشته کني حق مغه ته و خبرو کولی مغه وه خو نن موږ ته پوهته شوه خدای هغه ډېر رحم وکړه هغه به دا کیسه ډېره بور کوله چې لزایو په اتفاق نه مزې وکړې ډېرو قومو باندې بې اتفاقۍ مزې وکړلې نو دې نه علاوه زه خپل قوم باندې ډېر فخر کوم هسې خو دینه مو نه وړاندې چې کومه دی مو استاد نجیب استاد لږې څه خبرې دا شی نشته مو کې بلکل نشته ورکې یو کمیټې دی یو څه دی الحمدلله دغه د ټول مشران دا مو سسټیج باندې ناست دي موږ څومره عزت د کمیټې کوو دومره عزت د کمیټې مشرانو نه کوي زه رښتا ته ویلی شم ایمو صدر دی څرمیږي امین حسین خدای که وجه زه د خپل ځای کې دومره عزت کوم چې دومره دي خپل بچي دومره عزت نه کوي لکه زه چې دومره عزت کوم نو الحمدلله مو قوم اتفاق و اتحاد کې یو مو به اتفاق نه یو مو خدای ما به اتفاق کا کوم جلوس چې وشولو دا د اتفاق و اتحاد یوه ډېره مضبوطه نښه ده والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو